علیہ وسلم قال لیاتین علی الناس زمان یطوف الرجل فیہ بالصدقہ من الذهب ثم لا یجد احدا یاخذها منه ویری الرجل الواحد یتبعه 40 امرأة یلذن به من قلة الرجال وکثرة النساء. د حدیث کې خواول هغه مسله بیانې کوم چې مخکنی حدیث کې ویلې وه چې قیامت ته نږدې به خلق ډېر زیات مالدار شي. یو سړی به خپل د زکات مال د سرو په شکل کې وباسي، بار به یې ګرځوي، لیکن څوک داسې به نه وي چې هغه یې قبول کړي. د ټولې خبرې ته سوچ پکار دی. یعنې سړی به یې په خپله ګرځوي، یطوف الرجل، او بل دا چې اعمال به د صدقې زکات به وي، او بله دا چې من الذهب د سرو وي، یعنې سره زر به یې زکات کې وباسلی او بار به ګرځي، لیکن ثم لا یجد احدا یاخذها، داسې به څوک نه مومي چې د ده نه قبول کړي. وجه د هغې دا ده چې قیامت ته نږدې دې ته فتن وایي. د دین په کتابونو کې، د حدیث په کتابونو کې بالخصوص بعضې بابونه یې ته وایي کتاب الفتن والملاحم. فتن فتنې، ملاحم خونریزي، بدلا اخیستل. فتن او ملاحم دا ډېر خطرناک څیزونه دي. الله خپل رسول ته صلی الله علیه وسلم بعضې داسې څیزونه ښودلي دي چې هغه عامو خلقو ته نه دي معلوم. دا پیشنګوی یعنې مخکې ویناګانې رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعضې څیزونو کړي دي، او دی په دې وجه کړي دي چې الله ورته ویلي دي داسې ووایه، د ځانه نه کوي. او داسې قسمه احادیث چې کم کتاب کې او کم باب کې جمع کېږي نه یې ته کتاب الفتن والملاحم وایي. هوښیار سړی هغه چې هغه دعا وکړي دا چې اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الله مونږ تا سره د فتنو نه پناهي غواړو، خوا که ښکاره فتنې او خوا که پټې فتنې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د قیامت علاماتو کې یو مثال ښیي تاسو ته چې د هغه څنګه پیشنګوی دي. نو یو علامت یې دا ښودلی دی چې تظهر القینات، معازف د ډمتوب سامان، قینات ګلوکارانې ډمې، دا به ډېرې زیاتې شي، هر کور کې به ور داخلي شي. ټیک دی چې ظاهري شکل کې خو موږ ته نه ښکاري، خو زما به خیال چې د هر چا جیب کې دا پروت دی اوس، او په دې کې هر څه موجود دي. قینات پکې هم دي، ډمې پکې هم وي، ګلوکارانې هم وي، او پکې ساز و سامان هم وي. دا پیشنګوی دی او دا دلیل دی د خبرې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبی و. ورنه یو داسې سړی چې مکه مکرمه کې پیدا شوی دی، د مکې خلک عمومي طور بې علمه و، سکول مکتب هلته نه و، سبق چا نه شو ویلی. په دا شان معاشره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی شوی دی. هغه ته هم امي په دې وجه وایي چې هغه د چا نه سبق نه و ویلی. دا مطلب نه و چې عالم نه و، امي و، یعنې انسانانو نه سبق نه و ویلی. عربو کې رواج د سبق ویلو نو، تعلیم باغی د خپل شان خلاف غنو چې خمونږ به م چاته کینو او زنګون به ماتو. و د دې وجې نه خلق ټول بې علمه پاتې شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دغه معاشره کې لوی شوی دی، لیکن عجیبه ده چې که د هغه سفر دي د زیارت نامعلومې دي،
سبق د پاره رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر نه کړی نو بیا څنګه داسې خبرې هغه کوي چې هغه اصل پسلو کې صحیح دی دا دلیل دی چې دا د الله رسول دی که الله نه وی را لېږلی نو نن دی بل یو سړی داسې پیشن ګویي وکړي چې ټیک پټیکه وخېږي که نه سل پسلو کې صحیح وخېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېرې پیشن ګویی کړي دي فتن و ملاحم کې د هغې ذکر کوي خلک محدثین بیانوي دلته پکې دوه خبرې موږ ته کوي درې تعلق هم هغې زمانې سره دی تله راغلی نه دا زمانه زموږ د خلکو دا کاري چې دی لږ یرونکې حدیث ووري که نه یا یرونکې آیت ووري نو بس دی وي ګنې مړ شوم بس قیامت راغی په سر راورسېد مونږ هم وایو قیامت په سر راورسېد غفلت ته مه کوه خو دومره نږدې هم نه یې چې سبا قیامت دی کنه بعضې خلک هغه پوهېږي نه په خبره یو انسان لکه یره ورکوي نو ورکه ولې انسان دی چې ویری نو دی به د ګناه نه بچ کېږي که ترغیب وله ورکوي نو ورکه ورله ځکه چې ترغیب دله ورکړي چې 10 روپۍ در کوم او 1000 روپۍ میلاویږي نو دی کار کوي دا انسان مزاج دی دیو جنا قرآن او حدیث کې ترغیب او ترهیب دواړه د جنت ذکر پکې ومي د مزو ذکر ومي پکې او د جهنم ذکر ومي دا انسان د سمولو د پاره او داغه د نیک عمل کولو د پاره الله رب العزت دا کار خپل کړی دی اوس کې یو سړی د الله نعمتونو دومره بیان کی او د هغه رحمانیت دومره بیان کی چې د خلکو نه د الله قهر د هغه غضب د هغه غصه پټ پاتې شي نو دا سړی بیا په ګناه تکړه شي لکه څنګه چې زمونږ خلک تکړه دي کلمه مې ویلې ده زه مسلمان یم جنتي یم جهنمي نه یم دی په هر ګناه تکړه وي غلا دی کوي دروغ دی وایي بدکاري دی کوي پیو کې اوبه دی چوي 2 نمبري دی کوي دا په دې وجه کوي چې دی تکړه شوی دی هغه بل پهلو یې ورکړی دی چې الله رب العزت قهار او جبار هم دی هغه زما هر عمل ګوري او حساب به کوي نو دا نن خلق زموږ مسلمانان چې په ګناه دلیر دي د دې وجه دا ده چې دوی د الله د رحم و کرم باندې امید د کچ نه سیوا شوی دی حالانه مسلمان د الله د امید تمداري لیکن د الله د غضب نه میریږي د هغه د قهر نه او د هغه د عذاب نه هم میریږي بعضې خلک داسې طریقې سره د الله عذابونه بیان کی چې د انسان خیال لایي چې بس زه خو بس روړه واله ابی پکې هغه ګلې واله یو مونځ چې دی ونه که دومره کروړه روپۍ دي او چا ویلي نو دا خو نه الله ویلي نه هغه رسول ویلي ګناه یې کړی دی بد کار یې کړی دی لیکن 100 کروڑه روپۍ نشته دی پکې خو د هغې نتیجه دا شي چې سړی ذهني طور بیمار شي د وایي نه اکثر دا نوی نوی خلک چې داسې قسمه مسایل اوري نه لیوني شي غریبانان هغوی چې پو ما خو چېرته مونځ نه دی کړی نو زما خو کېښودلی او جهنم ته تلل سم دی دا دواړه طریقې غلطي د الله عذاب داسې مه ذکر کوه د هغه رحمانیت یې ورکړي او د الله رحمانیت داسې مه ذکر کوه چې د الله عذاب یې ورکړي دقې وجې نه الله خپل رسول ته موږ ته فتن و ملاحم ښیي چې موږ د الله د عذاب نه ویریږو او د هغه د رحم خوال راشو د هغه د رحم امیدوار شو چې الله موږ د دغه شان حالاتو نه ساتي دغه دغه مقصد دی اسی کیسې نه وي چې کیسې وکړه ته زه په مخه باندې ښه داسې به هم کېږي داسې به کېږي خو ته دعا دا وکړه چې الله موږ دغې مصیبت نه بېغمه کړي یو خبره په دې کې دا وکړله چې لیاتین علی الناس زمان خامخا په خلقو به یو دور راشي یطوف الرجل ګرځئ به سړی په دې کې بصدقه زکات خیرات من الذهب د سرو زرو وي سره زر به لاس کې چولی شکرې کې چولی په سر دی ګرځي به
ثم لا یجد احدا یاخذها منه هیڅوک به داسې نه مومي چې دا ترې واخلي قبلونکي څوک نشته. بل حالت موږ ته ښیي یو بله پیشګویي ویرى الرجل الواحد او لیدی بشي یو سړی یتبعه 40 امرأة چې هغه پسې به 40 ښځې رواني او دا 40 ښځې به داسې چې یلزن به پناهي به غواړي د سره. محدثین لیکي چې آخري زمانه کې به دام کېږي چې یو سړی به د 40 ښځو مشر نارینه به کم شي ښځې به ډېرې شي زنانه هسې هم ډېرې د زنانو ریشو هسې هم ډېرې دې وجې نه جنت کې هم دا ډېرې او جهنم کې هم ډېرې مسلمانان یې پکې هم ډېر شي دي که نه کافران یې پکې هم ډېرې د جنت کې هم ډېرې او جهنم کې هم ډېرې د خلکو خیال دی چې یوازې جهنم کې ډېرې بیا ورته سپک ګوري زنانه هسې هم ډېري لیکن قرب قیامت کې د خلکو به جګړې شروع شي جنګونه فسادات به شروع شي. نورو حدیثو کې راځي یکثر الحرج مرګ به ډېر شي قتل و قتال وایي نو پای قتل و قتال کې به جنګونه چې کېږي نو سړي به جنګ لځي او زنانه کوري نو سړي به مړه کېږي او زنانه به ډېرې پاتې کېږي زنانه به ډېرې شي تر دې چې یو سړی به قیم وي منتظم به وي د 40 ښځو د دې مطلب نگاه میگاه نه دی. بعضې خلک فیسبوکي مولان دي که نه دا حدیث په مخه کړي چې یو سړی به قیم نو قیم د پاسه ته وي نو مطلب دا چې یو سړی به 40 ښځو سره نکاح کوي هلکه هسې لګیا یې مړ د حدیث مطلب دا دی لکه یو کور دی یو خاندان دی بالفرض 4 وروڼه دي 5 دي 6 دي 9 دي 10 دي ترونو زامن دي ماماګانو زامن دي دا به ټول ختم شي یو کس به یې پکې پاتې شي او ټول ټبر به هغه ته کښېني دا قیامت د قرب قیامت علامت دی. اوس نشته الحمدلله هغه زمان لکه دا به ټوله دنیا کې یوازې یو ملک کې به نه ټول ملکونه به داسې شي چې هر ځای کې به د یو سړي لاندې 40 زنانه خپل حفاظت تلاش کوي خپلوان به یې رشتهدار وي. یتبعه 40 امرأة یلزن به دا ولې من قلة الرجال سړي به کمي وکثرة النساء ښځې به ډېرې شوي زنانه هسې هم ډېرې او چې کله ته سړي دغه شانتې لرې کې ته سړي په مرګونو کې تباه کې په جنګونو کې تباه کې په مرګ کې تباه کې نو خود به ښځې ډېرې شي. نو ټیک ده بعضې علاقې شته راسې چې هلته صرف زنانه دي لیکن د حدیث مقصد هغه د فتن او ملاحم زمانې سره دی. امام نووي لاندې لیکلی دی چې اما سبب قلة الرجال وکثرة النساء هو الحروب والقتال جنګونه قتل و قتال به ډېر شي. موږ ته 2 خبرې معلومې شوې یو خبره دا چې د قیامت نږدې به مالداري ډېره شي ډېره زیاته مالداري به شي څوک د زکات اخیستونکي به نه وي او دویم دا چې زنانه به ډېرې شي اوس هم ډېرې دي لیکن بیا به هم ډېرې شي د هغې مقابله کې به سړي ډېر کم شي او دومره کم به شي چې د زنانو 40 زنانو قیم منتظم دا به یو سړی دینه درېیمه خبره از خود معلومه شوه چې د زنانو انتظام کوونکي نارینه زنانه بیچارهګانې دا کارونه نشي کولی د کور نه د بهر د وتو دارنګې د هغې د میاشتې چې کوم تکالیف راځي هغه د هغې د ګټې وټې لار کې رکاوټې شي دا 3 خبرې د حدیث نه موږ ته ډېر واضح طریقې سره معلومې شوې. اقول قولي هذا استغفر الله.